چیمپئن ټرافي حواله سره شعیب اختر د انډیا هربجان سنگ ته یو ډیر قراره جواب ورکړی دی. تاسو له معلومه وي چې هربجان سنگ سموده پس د پاکستان خلاف سناس سټیټمنټ جاری کړي او اوس دا سویم ځل چې هربجان سنگ دا خبره کوي چې د انډیا ټیم په پاکستان ته نه ځي او پاکستان د انډیا نه بغیر چیمپئن ټرافي وکي او د چیمپئن ټرافي چې کومه ده د انډیا ټیم نه بغیر نامکمل ده. د انډیا ټیم په پاکستان ته نه ځي او د پاکستان ټیم په انډیا ته راځي. د پاکستان خلاف سناس سټیټمنټ دی جاری کوي چې اوس شعیب اختر یو ډیر زبردست کلاس اشتل دی او شعیب اختر ولا یو قراره جواب ورکړی دی، یو موتور جواب ورکړی دی. بالکل په خپل چینل باندې شعیب اختر یوټیوب چینل چې کوم دی پاغه باندې هربجان سنگ ته خود لای کړی ده. هربجان سنگ حواله سره شعیب اختر ویلی دی چې هربجان سنگ ځکه د پاکستان خلاف بیان جاری کوي چې هربجان سنگ نن سبا بیروزګار دی او د غواړي چې د انډیا کرکټ بورډ کې سناسنو کریمه ته ملو شي. هربجان سنگ د خپل وخت دومره غټ کلاړی نه دی، د فینس چې کوم دی صرف د په محله کې دی وای دی څوک پیژنې نه. د داسې قسم سټیټمنټ جاری کولو مقصد دا چې یو ځ خبرونه کې راشم او یو د انډیا کرکټ بورډ کې مال جواب ملو شي. وای دنه علاوه په انډیا کې ډېر غټ غټ کرکټران تیر شوي دي، وای چې هم تر اوسه پورې د پاکستان خلاف بیان نه جاری کړي. غنګولی نو می اشتل دی په خپل ویډیو کې او د شعیب اختر نه علاوه که زم د لویما نو په انډیا کې ډېر غټ غټ کلاړیان تیر شوي دي چې د پاکستان خلاف سټیټمنټ نه جاری کوي. دغه په دنیا کې فینس دی لکه ټنډولکر تاسو ګورئ هغه به تاسو چرته داسې بیان نه کتلی، هغه به داسې سټیټمنټ نه جاری کړي، نه به چرته داسې ټویټ کړي وي. غنګولی نوم هم شعیب اختر اشتل دی نه علاوه اصغرالدین که چرته موږ ډېر زاړه کلاړیان یاد کو نو غټ غټ کلاړیان چې کوم لیجنډز پاتې شوي دي نو هیڅ کله هم د پاکستان خلاف بیان نه جاری کوي. که بیان جاری کوي دا واړه واړه کرکټر جاری کوي او دای مقصد صرف دا وي چې موږ په خبرونو کې راشو او موږ د پاکستان خلاف بیان جاری کو، موږ د انډیا کرکټ بورډ کې وایي نوکری ملو شي. دا بیان چې کوم دی شعیب اختر کړی دی د هربجان سنگ حواله سره. هربجان سنگ نه علاوه عرفان پټان هم بعد ټایم کې د پاکستان خلاف چې کله هم پاکستان میچ بایلی دی ور پیسې ناس ټویټ کوي جی. عرفان پټان خو ځکه کوي چې سٹار سپورټس کې هغه کمنټري کوي، سٹار سپورټس کې داغه پروګرام چلی په دې وجه باندې اور بل هغه د مسلمان عرفان پټان په انډیا کې مسلمانانو ته دومره پریفرنس نشي ورکېدل کې دی. الته غیله نوکریانو کې ډېره غټه مسله وي چې کم مسلمانان وي ایله سرکاري نوکری هم نه ملاويږي مسلمانانو ته. نو دی وایي که شریعه سنا زه د پاکستان خلاف بیان نه جاری کوم نو کې دې شي د شتنو کوي نه دی مو بس یو د سٹار سپورټس را لګړې نوکری را کړې کې دې شي دین هم ختم شم. نو د انډیا همدردی سمیټ کولو د پاره انډیا چې کوم عوام دي دغه پزړه کې ځان ساتلو د پاره د سناس سټیټمنټ د پاکستان خلاف جاری کړي. ځکه پاکستان د انډیا کا آبادی تاسو ګورئ 140 کروڑ د انډیا آبادی ده، دغه 140 کروڑ کې 120 کروڑ 130 کروڑ چې کوم دي د انټي پاکستانی دي. پس وجه باندې دغه د میډیا په وجه باندې او داسې قسم نفرت خو پیلاول ولا خلکو په وجه باندې چې دا غزي خلک د پاکستان نه نفرت کوي او کم سړی چې د پاکستان نه نفرت کوي نو هغه سړی خوخی. نو په دې وجه باندې عرفان پټان وایي چې چریزه د سټیټمنټونه د ټویټونه پرېدم نو دا خلک خو مال د نوکرای نه مباسي او کې دیش د انډیا نه مباسي. اور بل طرف ته هربجان سنگ چې کم دی هغه خو شعیب اختر قراره جواب ورکړی دی. ما وی تاسو سره هم شریک کوم، تاسو مخ په رائے ما سره شریک کول شي. ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.